أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. د دې صورت کې د دریو خبرونو ډېر زیات بحث کیږي او دا درې خبرې پکې ډېرې زیاتې په اهمیت بیانېږي. توحید او رسالت او آخرت خو تقریبا د ټولو صورتونو موضوع ده، ځکه چې دا خو بنیادی مضامین دي چې دا مضمون نه نو بیا خو اصل خبره هم دغه د توحید او رسالت او آخرت ده. دا نور خبرې خو د هغې نه چاپېره چورلي، دې باندې خو هېڅ کمپرومایز نه کېږي، په دې خو هېڅ مفاهمت نه کېږي. دا خو د عقیدې مسله ده، دا خو چاته نه معاف کېږي، دې نه خو څوک نه مستثنا کېږي. خو د دې نه علاوه چې کوم مضامین دي نو هغه په هر صورت کې ځان له مضامین هم دي او څه مشترک مضامین هم. نو دې صورت کې لکه اوس خلوص، دین خالص، دا لفظ دلته بار بار راځي. مخلصا له الدین، الا لله الدین الخالص مخلصا له دینی. نو په دې خلوص، په دې خالص والی او په دې خلوص او په دې اخلاص باندې دا درې واړه خبرې پکې. اخلاص هم پکې دی او په اخلاص کې بیا خلوص هم پکې دی، خالص والی چې شایبه د شرک دا پکې نه. او دویمه خبره په دې کې شکر او صبر. شکر او صبر گویا کہ په دې صورت کې شکر د ایمان مرادف لفظ راوړی شوی دی. خبره باندې پوه شوې؟ ناشکر ته خو کافر ویلی کېږي او نو کافر په مقابله کې الله تعالی دلته شاکر راوړی دی چې گویا کې مؤمن چې دی دا شکر گزار دی. شکر گزار نه دی نو دا مؤمن نه دی. او د ایمان بنیاد شکر گزاری ده. چا کې چې شکر گزاری نو دی به د ایمان دا لار بیا مومي، او چا کې چې شکر گزاری نه وي نو دی د ایمان لار نشي مونتی. بیا به پکې دا خبر هم راشي چې یوازې شکر هم نه دی، صبر هم دی. صبر معنا دا ده چې مشکلات راځي، تکلیفونه راځي، سختې راځي، نو هغې کې به ټینګ پاتې کېدل پکاري. نو دا دوه درې مضمونونه د توحید او رسالت او آخرت سره سره دا درې مضمونونه په دې کې ډېر په تفصیل بیاني. اوس دلته مخکې دا خبره بیانه شوې ده چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مونږ چې د دوی عبادت کوو نو دا مونږ الله تعالی ته نږدې کوي. مطلب دا دی چې خدای خو مونږ یو منو، خو د دې لاندې وړو وړو خدایانو بندګي ځکه کوو چې دا مونږ الله تعالی ته نږدې کړي. نو دا ته چا ویلي دي چې دا الله تعالی ته نږدې کول کوي؟ دا او تا د ځانه دا خبره کړې ده. عین ممکنه ده چې په دې وجه باندې ته د الله تعالی نه لرې شي، الله تعالی نه لرې کېږي ته. بهرحال دلته تصور کې بیا داسې راوله چې هغه په دې صوفیاو کې چې دا کم د تصور شیخ، دا کم تصور دی که نه، تصور شیخ چې یاره جی ته برای راست الله تعالی ته نشي رسېدی نو اول به د خپل شیخ تصور کوې نو د هغې نه بعد به بیا ورو الله تعالی ته رسې. دا څیزونه دومره ضروري خبرې نه دي. د دې ټیک د ښه تعویلونه هم کېدی شي، خو دا تصور څه ډېر زیات ضروري تصور نه دی. دا داسې شی نه دی چې که دا تا ونه کړو نو ته به جوړې ګمراه پاتې شي او یا به چېرته الله ته به ونه رسې او یا به چېرته ته حقه لار بیا نه مومې او صراط مستقیم به درنه چېرته پاتې شي. د دې نه بغیر هم صراط مستقیم معلومیږي. صحابه کرامو خدا خبرې نه وی کړې او هغوی ته صراط مستقیم د ټولو نه ښه معلوم. نو خلکو خو د دې خبرې جواب کړی دی چې هغلته کیفیات جدا و او د دې خلکو کیفیات جدا دي. دا جوابونه خلک کوي، خو بهرحال دا جوابونه داسې ضروري نه دي او د دې اهمیت او فرضیت نه ثابتېږي. څوک دا نه مني نو داسې دومره غټه خبره نه ده.
په دې خلکو کې چې دا کم دی به د الله تعالی ته د نزدېکت ذریعہ ګڼل نو پای کې ملائک هم شامل دی په کې په خپل شامل کړو چې مونږ دا ملائک نعوذ بالله د الله تعالی نونه دی او مونږ د دې بندگی کوو نو مونږ دی الله تعالی ته نږدې کوي او دا غي بنوم باندې به بوتان هم جوړ کړو نو دا هغه خبره الله تعالی کوي مخکې خو دا وی چې ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار بشک الله تعالی توفیق نه ور کوي هغه چاته چې هغه دروغجنم دی او ناشکرم دی دروغجن دی وینا د دروغ کوي خبره د دروغ خدای باندې دروغ وي دا په خدای دروغ دي کنه چې يقربون الى الله زلفا الله تعالی دا دروغ دي کنه چې الله تعالی وي ما ته داسې شریک نه دی معلوم نو ته د کوم ځای نه را پیدا کې دا دروغ او کفار حد درجه ناشکر دی حد درجه ناشکر دا سړی ته الله تعالی هدایت نه کوي د ټولو نه لویه ناشکري خو د الله تعالی ناشکري ده بیا د الله تعالی دغه ورکړي شوي نعمتونو ناشکري ده نو د الله تعالی ناشکري چې څوک کوي او د الله تعالی د ورکړي شوي نعمتونو ناشکري کوي نو دته توفیق نه ملاويږي ځکه دا خو د ناشکري چې کوي دا د شعوري فکر او عقیده ده یعنی داسې نه دی چې یو وخت ناشکره دی یو وخت ناشکري خو د یو انسان نم کېدی شي کله کله ناشکري خو د یو انسان نه کېدی شي په ګیله کې راشي خفه شي بل څه مسله وشي غفلت پې راشي نو ناشکري وکړي خدا چې کفار مبالغه ده حد درجه ناشکره دی گویا کې دا ناشکري د سوچ دی دا د نظریه ده دا د عقیده ده نو الله تعالی د ته هدایت نه کوي اوس دا چې دی وی چې د الله تعالی د پاره بندگان دي او لونه دي او موږ به خدای ته نږدې کوي او شریکان دي نو الله تعالی وی لو اراد الله ان يتخذ ولدا که الله تعالی اراده کړی وي چې ونیسي ولد د ځان د پاره اولاد نریو که خزي ولد اولاد نشي یا دا چې نشي نو ولد نشي خزه خدای الله تعالی د پاره الله تعالی وی چې ته ما د پاره خدي وي او ځان د پاره ځامن ورکه نو لو اراد الله ان يتخذ ولدا کچرته الله تعالی دا اراده کړی وي چې اونې شي د ځان د پاره بچي نو لستفا مما يخلق ما يشاء نو بیا به غوړه کړی وي د خپل مخلوق نه هغه څوک چې دا اراده وي سبحانه الله تعالی د دې خبرونو پاک دی د دې آیت څه مطلب دی نو د دې آیت خو دوه مطلبونه دي یو مطلب ساده دی او بل مطلب لږ مشکل دی مشکل مطلب کوه مو کو نه وي مسنه چې مشکل تی جوړ شي اوله خبره هو په دې ځان پوي کې چې د خلکو اتخاذ الولد خبره کړې و او الله تعالی د اتخاذ الولد په ځای باندې یو بل لسوي لستفا لو اراد الله کشرت اراده کړی وي الله تعالی اراده نه کړی خو که اراده الله تعالی کړی وي ان يتخذ ولدا چې ځان د پاره زوی ونی شي زوی خو شته نه او نیولې نه دی خو که د زوی د نیولو اراده کړی وي نو بیا به زوی نیولې نه بیا به لستفا مما يخلق ما يشاء و بیا به غوړه کوله چون کوله به د چانه مما يخلق د خپل مخلوق نه د هغه مخلوق نه چې الله تعالی پیدا کړی دی او یا پیدا کوي نو دا غینه به جوړ کړی وي غوړه کړی به ما يشاء هغه مخلوق چې د الله تعالی خوښ وي مطلب دا دی چې الله تعالی ځان له اولاد نیولې نو دا مسله به بیا د مشرکین ته نه پرې خو چې تاسو زما لپاره غوړه کوي چې عیسی علی السلام مزوی دی عزیر مزوی دی او فرشتي ملونه دي دا اختیار دا به بیا الله تعالی تاسو له نه درکړي دا خو به خدای اختیار او د خپل مخلوق کې څوک د ځان لپاره غوړه کوله او غوړه کوله به استفا به کوله دا څه به نه کوله چې هغه ته به اولاد ویلې نو دا خو ساده معنا سبحانه الله تعالی د دې نه پاک دی الله تعالی پر مخلوق کې استفا کوي خو استفا د څه لپاره کوي د خپل رسالت لپاره کوي د خپل بندګۍ لپاره کوي الله يصطفي من الملائکه رسلا ومن الناس ملائکه کوم څه خلق د څه خاص کار د لپاره غوړه کوي انسانانو کوم څه خلق د څه خاص کار د لپاره غوړه کوي نو هغه د خپل بندګۍ لپاره چې د ټولو نه زیاته بندګي وکي د ټولو نه ښه بندګي او د ټولو نه ډیره زیاته معیاري بندګي وکي د دې لپاره غوړه کوي نو هغه بندي د څه نه چې د خدای سره په خدای کې شریکي مطلب دا دی چې الله تعالی اتخاذ الولد نه کوي دا اراده نه کوي کدا اراده وین هغه اراده به بیا داسې وي د استفاء اراده به او د استفاء اراده خو الله تعالی کړی د مخلوق غوړه کړی نو د څه لپاره غوړه کړی اولاد لپاره نه دی غوړه کړی د دې لپاره غوړه کړی د جسد لپاره غوړه کړی بندګۍ لپاره غوړه کړی
خو دلته خو سیاق او سباق چونکې د اولاد دی نو ځکه وایي چې سبحانه خبره تاسو ورسېږئ که سبحانه. دویمه معنا دا ده چې هغه لږه مشکله ده، هغه دا ده چې لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. که الله تعالی اتخاذ الولد کولی نو نیولی به وي، غوره کړی به وي د خپل مخلوق نه هغه څوک چې د هغه اراده وشي نو هغه به یې ځان لپاره منتخب کړی وی، نو هغه به څنګه اولاد وی بیا؟ نو چې هغه اولاد وی نو هغه خو به بیا مخلوق وی، نو چې مخلوق وی نو هغه اولاد کېدی نه شو. دې کې دا مشکل نور څه نه دی، دې کې دا مشکل دا دی چې دا ممکن نه دی. نو آیا د الله تعالی پر افعالو کې د امکان او د عدم امکان دا تعلق راځي که نه راځي؟ نو دې ته بیا مسله لږه مشکله کېږي. نو ځکه زه وایم چې دا خبره په ځای پرېږده، خبره باندې پوه شئ. دا د امکان او د عدم امکان خبرې خو زموږ سره دي. د الله تعالی په افعالو کې د دې خبرې بحث کول چې آیا د الله تعالی لپاره دا ممکن دی که ممکن نه دي. لکه تا تماوی خلق دلته وایي چې د دې آیت مطلب دا دی چې لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الله تعالی به د خپل مخلوق نه څه خلق را غوره کړی وی، نو خو به وی مخلوق، نو چې مخلوق وی نو دا به ولد څنګه؟ او ځکه د پلار او د بچی په منځ کې خو جنس په جنس او په نوع په دې کې مطابقت پکار دی، اتحاد پکار دی. نو الله تعالی سره به بیا مخلوق څنګه یو شوی وي چې الله تعالی خو خالق دی او هغه مخلوق به هر څه چې وی که مصطفی او غرم وی د خپل مخلوق نه، خو هغه به ممکن الوجود به وی که نه، هغه به مخلوق وی. نو چې مخلوق وی نو به څنګه بیا د خدای زوی کېده؟ نو آیا د دې دا مطلب دی چې که خدای غوښتی بیا هم نه کېده؟ ځکه زه وایم چې دا خبره پرېږده. تاسو به خبره ورسېږئ که ونه رسېږي، دا علماو لیکلې ده او ډېر په شد و مت سره لیکلې ده. خو به هر حال دې خبره باندې بحث پرېښودل پکار، بس ساده خبره په دې باندې زده کول پکار دي چې لو اراد الله ان يتخذ ولدا، که الله تعالی غوښتی چې ځان دپاره اولاد ونیسم نو بیا به یې دیولی نه، بیا به لاصطفى مما يخلق ما يشاء، بیا به په دې مخلوق کې څوک د ځان دپاره غوره کولی، او چې د مخلوق دپاره یې ځان دپاره په خپله غوره کولی نو تا ته به دا اختیار نه پرېښوده، دا اختیار به یې په خپله اخیستی وی. خو دا کار نه کوي ځکه چې سبحانه الله تعالی ډېر د ډېره بالا دی. اولاد نیسي نو چې نیسي نو تاله دا اختیار درکوي چې ته وله غوره که، نو دا اختیار به بیا د الله تعالی خپل وی. خو دا کار نه کوي ځکه چې سبحانه الله تعالی ډېر بالا او برتر دی. هو الله الواحد القهار. الله تعالی یو دی، الله دی، والواحد یو دی، یکتا دی. نو یکتا دی، یو یکتا دی، یو دوی دی، یوازې دی، یکتا دی. نو هغه دپاره شرک مه ګوره. دا ته چې ته د ځان دپاره انسان یې نو ستا په شانتې انسانان ډېر دي، نو ته ځان دپاره زوی نیسي، یا په دې وجه نیسي چې ستا اولاد نه وي نو د اولاد د وجې د بل سړي زوی د ځان دپاره زوی کړي، او یا په دې وجه کې چې یاره اولاد په دې وجه غواړي چې زه به بوډا کېږم، زه به کمزوری کېږم، زه به یوازې کېږم، زما باندې به کارونه ډېرېږي، یا به زه مرم، نو چې مرم نو زما نوم به بیا پاتې کېږي. نو څه دپاره خو نشي که نه، دا اوس هغه مجبورۍ دي. نو الله تعالی خو داسې نه دی. او القهار هغه غالب دی، هغه دې ته محتاج نه دی چې څوک دې د هغه سره مدد او مرسته وکړي. ته خو اولاد ته دې دپاره وایې زما به مرسته وکړي، څوک راته خبره کوي نو خوا کې به مې بچي ولاړي نو هغه به جواب کوي، یا به ما ته څوک څه ویلی ځکه نه شي چې زامن به مې په خوا کې ولاړي. نو الله تعالی وایي ما ته خو د دې ضرورت نشته. سبحانه الله تعالی د دې هر څه نه بالا اوچت دی. هو الله الواحد القهار. هغه الله تعالی یو دی همیشه دپاره، او القهار هغه په هر چا باندې زور هغه قوت والا دی، غلبې والا دی. خلق السماوات والارض، او په یوازې پیدا کړي د اسمانونه او د ځمکه، بالحق پر اشتیا، یکور اللیل علی النهار، راتاوی دا شپه د ورځ نه، ویکور النهار علی اللیل، او راتاوی دا ورځ په دې شپه باندې، وسخر الشمس والقمر، او په تابع کړي دي نور او سپوږمۍ، کل یجري لاجل مسمى، هر یو روان دی یو نیټې مقررې پورې. نو دا کارونه الله تعالی په یوازې کړي دي. نو دا دومره غټ غټ کارونه په یوازې الله تعالی کوي، نو داسې بل کار څه پاتې دی چې هغه په یوازې نشي کولی چې زوی دا دپاره ونیسي. یکور اللیل علی النهار. کور څه ته وایي؟ کور د انګلیش کور نه یادوم، د عربی کور، کور العمامه، د پټکي کور، یعنی د پټکي هغه یو ول چې ورته موږ د پښتو کې ول وایو. یو ځل راتاو کې نو دی ول شو، بیا بل ځل راتاو کې نو دی ول شو. په دې عربی ژبه کې د دې کور معنا ده داسې راتاوهل د یو څیز نه،
داسې په اردو کې دا راتاوولو کې دا دواړه لفظونه شامل دي، خو په بله ژبه کې داسې په راتاوولو کې دا دواړه لفظونه شامل نه وي. په پښتو کې دا چل شته. راتاوول معنا دا ده چې د یو ګول شي نه صرف ګول دی که د دې یو ګول شي نه یو شی راتاوول، لکه دا پټکی چې سړی راتاووي دې ته څه وایي؟ دې ته تکویر وایي. تکویر. اوس خلکو دا مطلب دی په دې پخوانو مفسرینو کې چې هغوی وایي چې اصل کې د دې تکویر معنا دا ده. خاص کر امام ابن حزم چې دی که نه، ابن حزم مشهور فلسفیم دی او مشهور محدث هم دی او مفسر هم دی او فقیه هم دی. او المحلا دا هغه مشهور کتاب دی. المحلا دا د فقه او د احادیثو یو مجموعي کتاب دی پای. نو هغې کې هغه دا مسله بیان کړې ده چې خلک مونږ ته دا وایي په هغه زمانه کې دی تقریبا وایي چې دا په کومه درجه کې تیر شوی دی د 5مې صدۍ عالم دی، د 5مې صدۍ هجري، 5مې صدۍ هجري عالم دی. دی وایي زمونږ په زمانه کې داسې چل دی چې زمونږ په زمانه کې څه خلک دي چې هغه وایي چې ګوره بعضې علما داسې دي چې هغه د ځمکې د ګولایۍ قایل نه دي. اره دې نه دي قایل چې ځمکه ګول ده، بالکل ګول خو نه ده، خو داسې بیضوي غوندې شکل دی، د اګۍ غوندې شکل دی، داسې شمالا جنوبا داسې د اګۍ غوندې ده، داسې بالکل لکه د بال په شانتې نه ده، داسې د اګۍ غوندې شمالا جنوبا. ځکه خو په دې شمالي علاقو کې په سکینډینیوین ملکونو کې بیا د ورځې او د شپې مسلې لږې اوږدې بل شانتې غونته کي، دا ځکه چې هغه بالکل هغه اخري هغه ګول سر یې هغه طرف ته دی. نو وایي چې دا زمونږ د زمانې بعضې خلک په مونږ دا اعتراض کوي چې تاسو عجیبه مسلمانان یې، دنیا د دې نه تاسو کله کله ستاسو بعضې علما وایي چې دا دنیا ګول نه ده. وایي دا که یو عالم چې څه ته ویلی کېږي عالم، امام او عالم دوه لفظونه هغه استعمال کړي دي چې کم یو عالم چې هغه ته د علم نسبت هم کېږي او د امامت نسبت هم ورته کېږي چې څه خلک هغه فالو کوي، خلک په هغه پسې روان دي. وایي داسې یو نوم راته وښایه چې هغه دا ویلي چې ځمکه ګول نه ده، او بیا وایي چې ولې به داسې خلک دا خبرې نه کوي؟ اهل علم به دا خبرې ولې نه کوي؟ ځکه چې قرآن د دې خبرې تصریح کړې ده مونږ ته چې یکور اللیل علی النهار و یکور اللیل نهار علی اللیل. تکویر معنا د شپه او د دې ورځې تعلق د دې ځمکې د دې حرکت سره دی، د دې ځمکې د حرکت سره د دې تعلق دی. نو وایي چې د دې نه د شپې نه د ورځ تاوول او د ورځې نه د شپې تاوول، وایي دا تاوول د دې پټکي په شان دی، د دې ول په شان تاوول دی. او ظاهره خبره چې په دې تاوولو کې مطلب دنه دا خبره شامله چې تاوول د هغه شي نه کېږي چې هغې کې ګولایي، ځکه چې تاوولو کې دا اولنی لفظ چې دی دا د پټکي د تاوولو دپاره راغلی دی، او پټکی په ګولایۍ کې تاویږي، داسې په څلور ګوټه کې یا داسې په اوږده کې نه تاویږي، دا په دې ګولایۍ کې تاویږي. نو هغه وایي چې د دې نه مطلب څه دی؟ یو بیا خلکو نه دا بعضې علما دا ګیله کوي چې بعضې خلک د دې آیت ترجمه کوي یکور اللیل معنا دا پې راپټوي، داسې دی د کور مطلب هغه د انګلیش هغه کور یعنې چې دا پې راپټ کي. وایي دا مطلب یوازې نه دی چې ته وایې چې یکور اللیل علی النهار، دا شپه په دې ورځه پټه کوي او ورځ په دې شپه باندې پټه کوي، دا مطلب یوازې نه دی، صرف پټولې به مطلب نه دی، راتاوولې ته نه مطلب دی په ګولایۍ کې راتاوول. نو پښتو کې د راتاوولو دا لفظ چې تاوي خو په خپله کې دا دواړه خبرې پکې شاملې شوې. یکور اللیل علی النهار، یکور اللیل علی النهار. ګوره تا ته ما بله ورځ یو خبره کړې وه چې په دې دنیا کې هغه و آیة لهم اللیل نسلخ منه النهار، سورة یاسین کې مې دا خبره کړې وه چې قرآن دا خبره مونږ ته ذهن کې اچوي چې په دې دنیا کې ګورې اصل شپه ده. نو همیشه لپاره چې الله تعالی ذکر کوي د شپې او د ورځ بیان کوي، نو شپه مخکې ذکر کوي، ورځ وروسته ذکر کوي، ځکه چې شپه اصل ده په دې دنیا کې او ورځ عارضي ده. آخرت کې به بیا په جنت کې ورځ اصل وي او شپه به سره اډوي نه، شپه به هلته په جهنم کې، تیاره به هلته په جهنم کې او رڼا به په جنت کې. او دنیا کې اصل شی چې دی هغه دا شپه ده. ولې شپه اصل ده؟ مطلب یې دا دی دلته تیاره ده، که ورځ مې نه دلته تیاره ده. نو شریعت رڼا به رضان سره علي، د قرآن او د سنت رڼا به رضان سره علي. الله نور السماوات والارض، دا رڼا صرف الله تعالی سره ده. که د الله تعالی ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، چې الله ولا رڼا ورنکي نو دا هغه سره بیا رڼا نه وي. ځکه به نبي علیه السلام دعا کوله چې اللهم اجعل لي نورا، اللهم اجعل فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن امامي نورا وعن خلفي. الله تعالی مال رڼا راکې، د مانه بره ښکته یو طرف ته بل طرف ته مخکې رستو رڼا مال راکې. دا رڼا الله تعالی ورکوي، دا چې ته په دې عقل مقل نه معلومیږي، نه په تجربو دا معلومیږي. نو کوم ځای کې چې تاسو قرآن ګورئ
نو الته به تا ته شپه مخکې ذکر کوي او ورځ به وروسته ذکر کوي. یو خبره. دویمه دا ده چې کوم ځای کې تاسو د قرآن ګورئ چې هغه د اورېدو او د لیدو خبره کوي نو سمع به مخکې ذکر کوي، غوږونه به مخکې ذکر کوي او سترګې به وروسته ذکر کوي. وجعلنا لهم سمعا وابصارا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. سمع به مخکې ذکر کوي، غوږونه به مخکې ذکر کوي، سترګې به وروسته ذکر کوي. نو دا اوس جدید خلق په دې باندې امبریالوجي والا په دې باندې پوهیږي. امبریالوجي چې څوک د دې ماشومانو د پیدایش د مراحل پیژني په دې باندې بحث کوي، هغه په دې پوهیږي چې انسان چې جوړیږي نو په دې کې د سترګو نه غوږونه مخکې جوړیږي، غوږونه پکې مخکې جوړیږي. وای دا غوږونه مخکې جوړیږي. نو قرآن دې ته د مخکې نه اشاره کوي، غوږونه مخکې ذکر کوي او سترګې وروسته ذکر کوي. نو ته به پوهیږې ورو ورو، خو کاش تا قرآن زده کړی وی. قرآن دې زده کړی وی نو کېدای شي بیا ډېرو خبرو ته حاجت نه وی. قرآن درته یو خبره په ساده ژبه کې وکړي نو هغه نه مني او سونه کاله ځان ستړی کی په آخر کې وایي دا نتیجه ده. نو دا نتیجه خو تا ته ما ویلي وو چې دا دې یو سړي قصه ده که نه مشهوره، وایي سړی ناست و او ښځه هم وه او ماشوم ورکوټی ماشوم و، دا چې د په اوچت ځای ناست و، چې په اوچت ځای ناست و د سړي دې ښځې ته وویل چې دا ماشوم را سنبال کړه، دا را پرېوځي ښکته. نو هغې ویل نه را پرېوځي. نو لږ ساعت پس وکړو ماشوم خو ماشوم نو درز را پرېوت. چې را پرېوت نو د سړي ورته ویلې تا ته ما نه ویلې چې را پرېوځي. هغې ورته ویل صاحب سړیه دی په ازل کې لیکلي وو چې را پرېوځي. هغې ویل تا ته ما د ازل نه مخکې ویلي وو چې را پرېوځي، تا ته ما د ازل نه مخکې ویلي وو چې را پرېوځي. نو قرآن خو تا ته د ازل نه مخکې ویلي وو کړه چې داسې دل دی، او ته بیا هم لګیا یې د خلکو وخت هم ضایع کوې، خپل وخت هم ضایع کوې، وسایل هم ضایع کوې. او یاره ساینسونو ساینس دا تحقیق وکړو، ساینس تحقیق وکړو چې په زلزله کې سړی 3 ورځې په خاورو کې دننه پاتې کېږي، نو بل ورځ به 15 ورځې پس بل راوځي. وایي ساینس وایي چې 15 ورځې هم پاتې کېږي، نو بل ورځ به هفته پس بل راوځي. وایي ساینس وایي چې هفته هم پاتې کېږي، نو بل په میاشت پس راوځي. وایي ساینس وایي چې ای خدای دې غرق نه کړي. دا ستا د عقل خبره کوې ته، دا ته د عقل خبره کوې. ساینس وایي چې 20 ورځې هم پاتې کېږي. دا ول نه راته ووایه چې 100 ورځې پاتې کېږي، دا ول نه به دې راته ویلې وی چې دونه پاتې کېږي او دونه نه پاتې کېږي. نه ما به ستا پته لګولې چې په کومه نه پوهېږې، په دې نه پوهېږم که نه، خو بس سر کېده که نه. دې ګاډو باندې لیکلي وي یا پاس کر یا برداشت کر، و یا راپسې راځه او که زور د پکې نو زه مخکې شه. نو ته د قرآن نه مخکې کېږي خو پسې وروسته وروسته ځه که نه. یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل. راتاوی دا شپه په دې ورځ باندې او راتاوی دا ورځ په دې شپه باندې. وسخر الشمس والقمر، او الله تعالی پیدا تابع کړي دي نور او سپوږمۍ. د چا تابع کړي دي؟ په خپله د خپل خدای تابع دي، ستا تابع نه دي، ستا تابع نه دي، خو ستا د فایدې دپاره دي. کل یجری لاجل مسمى، هر یو روان دی دا نیټې مقررې پورې. نورم روان دی، سپوږمۍ هم روانه ده، ځمکه هم روانه ده، دا ټول هر څه روان دي. الله هو العزیز الغفار، خبر شي الله تعالی غالب دی او بخښونکی دی. د دې باوجود چې خلک نه مني خو یو ځل به دا دین غالب کېږي، نو الله تعالی غالب دی که نه، دا دین به غالب کوي، دا دین به غالب کوي. او الغفارو تاسو دا ګډې وډې وایه خو د دې باوجود هم الله تعالی بخښونکی دی، یعنې مهربانه دی، تاسو له سزا فورا نه درکوي. خلقکم من نفس واحدة، تاسو پیدا کړی د یو تن نه، د یو تن نه، یعنې د آدم بابا نه، ټول د آدم بابا اولاد دي. ثم جعل منها زوجها، نو داسې مطلب دی تاسو ټول ته پیدا کړی، بیا ولا حضرت هوا وروسته ورکړه. نو خو لا موږ ټول پیدا نه یو، بیا قیامت نه پس به ولا حضرت هوا ورکوي. ثم دا د دې دپاره تراخی فی الزمان دپاره همیشه نه وي، خبره باندې پوه نه شوې. دا د تراخی فی البیان دپاره چې د دې نه پس دا بیان هم واوره. ثم معنا په دې خبره هم پوه شه چې جعل منها زوجها، پیدا کړه الله تعالی د دغه نفس نه، د هغه بیبي د دغه نفس نه څنګه پیدا کړه؟ نو دا د آدم بابا نه پیدا نه ده، خبره باندې پوه نه شوې که نه. خو څنګه پیدا ده؟ نو بس صحیح خبره دا ده چې دا داسې معما غونته کې ده، دا خبره داسې معما ده. د سړي د پیدا کېدو دا خبره چې کومه ده واضحه ده چې آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړی دی او بیا یې پیدا کړو، بیا پکې روح پوک کړو، بس فقعوا له ساجدین، بالکل واضح په ډاګه خبره ده. ښځې څنګه پیدا ده؟ نو د عامو خلکو رایې خو دا ده چې دا د آدم بابا نه پیدا ده او دا د دې ګسې پختې نه پیدا ده. پوه شئ په خبره؟ خو دې باندې خو قرآن تصریح نه ده کړې، نه په حدیث کې دا تصریح شته. په حدیث کې چې کومه خبره ده هغه دا ده چې ان المرأة خلقت من ضلع
معنا دا چې دا ښځه چې کومه ده دا د پختې په شان پیدا ده د پختې په شان دا معنا نه ده چې ان حوا خلقت من ضلع آدم دا په یو حدیث کې نشته ان المرأة خلقت من ضلع نو معنا دا او بیا په رسول نبی علیہ السلام په خپل وایي چې دا بدا شي په دې کې بدا کوګواله ای او کوګواله مطلب څه دی وی و ان هغه لفظ څنګه دی په دې باندې پوه شئ چې په دې پخته کې د ټولو نه کوګ ځای چې دی اعلاها د دې د اوچته حصہ ده نو اوچته حصہ معنا دا چې دې د جبه ده اوس د حدیثونو دا ثابتېږي د جبې د کوګوالي څه مطلب دی نو د جبې د کوګوالي معنا دا ده چې دا په دې جبه یو خبره کوي په زړه کې هغه څه خبره نه وي خو دا جبه داسې استعمالوي چې تا د دا خیال راځي چې دا دې کږه خبره وکړه خو ته دا مطلب ما اخله چې د دې په زړه کې رښتیا کوګوالی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې خلک پوهیږي چې دې کې او د دې مطلب څه دی دا کوګوالی د دې په دې جبه کې چې دی نو دا د خاوند دپاره دی د زوی دپاره نه دی دا د رور دپاره نه دی دا د پلار دپاره نه دی دا د تره او ماما دپاره نه دی دا د خاوند دپاره دی ځکه چې خاوند ته الله تعالی یو سربراهي حیثیت ورکړی دی نو دا سربراهي حیثیت چې کوم دی که نه دا پې لږ قابو کوي چې ته سربراهي خو ته به دې کور کې چې اوسېږې نو چې ستا د سربراهي لږه را قابو وي ځکه چې بل څوک خو د قابو کولو شته نه او اختیار او اقتدار دې په دې ښځه باندې دی نو چې په ښځه باندې دی نو هغې له الله تعالی پکې دا په دې ژبه کې دا کمال ورکو چې دا ستا د سربراهي پې لږه څه کي چې دا داسې ټکۍ را ټکۍ لږه لږه غونته کي او د دې معنا دا ده چې څه کي چې دا داسې برقراره وي دا داسې د حد نه زیاته نه شي چېرته بس دغه حد پورې خبره ده دا مطلب نه دی چې دا ځکه چې دی ورته په دې سیاق و سباق کې نه دی ویلي چې ښځه د پلار په حق کې کږه ده د دې خوله کږه ده د رور په حق کې خوله کږه ده یا تیزه ده یا د بچي په حق کې دا په دې سیاق و سباق نه دی ویلي دی صرف پر یو سیاق و سباق ویلي او بیا راځه د نبي علیه الصلوۃ والسلام سیرت ته راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره موقع کې داسې خبرې شوي دي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو خبره کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سره نوټس نه دی اخیستی بلې بیبي یو خبره کړې ده او نبی علیہ السلام یې نوټس نه دی اخیستی خلک په خبره کوي د خدای پیغمبر دی ابوبکر صدیق ورته وایي عمر فاروق یو ځل داسې موقع راغلی ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم کور ته راغی د نبی علیہ السلام او عمر فاروق هم راغی د دواړو لونه د نبی علیہ السلام سره دي او هغې د نبی علیہ السلام نه څه د خرچې یا د څه شي مطالبه کوي او څه خبرې نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسېدو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د مرۍ نه ونیوله چې ته پیغمبر په کور کې دا خبرې کوي او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسېدو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د مرۍ نه ونیوله نو نبی علیہ السلام ته پرېږدی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وایي تا وانه اورېده خدای پیغمبر دا دې څه وایي وایي داسې په خوله وایي د دې په زړه کې داسې خبرې نه وي وایي دا پرېږده وایي داسې په خوله وایي د دې په زړه کې نه وي نو دا هغه خبره ده چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کومه خبره کړې ده چې په دې پخته کې د ټولو نه زیات کږه حصه چې کومه ده هغه د دې دا اوچته حصه ده معنا ژبه ده او د ژبه معنا دا صرف د ژبې د حده پورې کوږوالی دی د دې په زړه کې خبره نه وي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته یو ځل نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل وی عائشې ما ته پته ده چې کله زمانه خپې نوم در باندې پوهېږم او چې کله رانه خوشحاله هم در باندې پوهېږم نو هغې وایي څنګه وی چې کله رانه خوشحاله او څه خبره کې نو داسې وی چې ورب محمد زما د محمد په رب قسمي چې دا مسله داسې ده نو زه پوهېږم چې دا زمانه خوشحاله ده او چې کله رانه خپې نو بیا وی ورب ابراهیم د ابراهیم علیه السلام په رب مې د قسمي نو بیا زما نوم نه دی نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی او د خدای پیغمبر خدا صرف په خوله وی ما پړه کې مې مستا خبره په خوله داسې وی مدقه خبره ده خبره هم دا ده چې په زړه کې ستا نه داسې نه چې ستا نوم اخیستل نه غواړم په زړه کې مې همداسې زړه کې مې داسې نه ده صرف په خوله او تا ته مې په خوله ولي ځکه چې دا د سړي د قوامیت څه کوي دې ته واګی چې دا قابو کوي بس دغه خبره ده نوره به ډېره خبره نشته خجی خو بهرحال څنګه چې د الله تعالی پر کائناتو کې داسې څه خبرې دي چې موږ پرې پوهېږو او څه خبرې پر کائناتو کې دي چې موږ پرې نه پوهېږو دا هم آیات دي څه چې د قرآن مجید آیاتونه دي هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات
الله تعالی په دې کتاب کې په دې قرآن کې هم داسې آیاتونه را لېږلي چې ځینې محکمات دي او ځینې متشابهات دي. محکمات معنا ده چې واضح او په ډاګه دي، او متشابهات دا دي چې بس پته نه لګي. نو زما دا خیال دی چې په انسانانو کې هم دوه قسمه دي، یو محکمات دي او بل متشابهات دي. نو دا سړي چې کوم دي دا محکمات دي او دا خواتین چې دي دا متشابهات دي. خبره باندې پوه شوې؟ ځکه چې په دې معامله کې د اسلام نه علاوه تمامه دنیا ناکامه ده. یا خو یو زمانه داسې وه چې خلکو ښځو له دومره دباو کړي وي، لکه تاسو ګورئ ورته په دې مغرب کې او په دې د یهودیانو دا کتابونه وګورئ که نه څنګه دباو کړي وي، دا د سره انسانان نه دي. په دې فرانس کې د ډېره وخته پورې به ورته انسانان نه وي، دا انسانان دي نه د سر نه. بالآخر چې په فرانس کې یو فیصله وشوه په دربار کې چې یاره دا انسانان دي خو د دې نور هېڅ حق نشته. نو یا داسې افراط و تفریط جاهلیت زمانه ته تاسو ګورئ چې ژوندی به خولې، یا دا نن د مغرب دا صورتحال دی چې داسې کړې چې بیا سړي په خپل اریان دي چې دا مونږ خو دا او د دې علاج څه وکړو، اوس له علاج نه ورځي. خبره باندې پوه شوې؟ یعنی تاسو ته به حیران شئ، ما ته یاد دي چې باقاعده اخبار تراشه ما ځان سره ساتلی وه. په لندن کې یو ځلې سړو جلوس ویسته، وایي چې مونږ د دې ښځو نه خلاص کړئ، د دې ښځو وایي مونږ په باورچي خانو کې ورمنډلي وو او هلته دننه ناست وي، مونږ د باورچي خانو نه نجات راکړئ. نو یا یې داسې کړي چې بالکل درګوري کړي، ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، په خاورو کې ورمنډي. د انسان خو دغه عقل دی. او یا چې ول ازادي ورکړي نو دون ازادي ول ورکړي چې بیا په سر وخېږي، نو بیا ول د قابو کولو چل نه ورځي. نو ځکه دا د متشابهاتو نه دي چې قرآن درته ویلی دي چې طریقه هم دغه ده چې د اماره ته کومه ویله. نو الله تعالی چې د دې په باره کې کومه خبره په دې باندې پوه شوي او چې کوم اصول بیان کړي دي نو هغه هم دا دي. په دې اصولو باندې به ژوند دې تېرېږي او د دې اصولو باوجود به هم څه کوې. نو د دې معنا دا ده چې بیا سړي ته یې وایي چې تا ته مې قوامیت درکړی دی، نو ته به خیال ساتې، ډېر خیال به ساتې. خو بهرحال د منها زوجها دا مطلب نه دی چې د آدم علیه السلام د پوښتنه وي، د ګسې پوښتنه او د ټولو نه کته پوښتنه او د 14مې پوښتنه، دا په کتاب ویلي دي چې دا حضرت حوا د دې نه پیدا وه. قرآن کې یا په حدیث کې دا ډو سره شته نه. او منها معنا دا ده چې دې په شانته پیدا ده، دا خلقت من ضلع کضلع، دا د پوښتنې په شانته ده. کني پیغمبر علیه السلام به هغه خبره نه کوله. ثم جعل منها زوجها، بیا الله تعالی پیدا کړه دغه نفس نه، یعنی دغه نفس په شانته، دغه په شانته. من دغه تبعیض نه دی، حاجی منها زوجها. او ځینې خلک خو دغه وایي چې به د نه پیدا ده، بیا د نه پیدا ده، نو بیا هغه نه تپوس وکړه چې څنګه ته پیدا ده، نو بیا هغه ته هم پته نه لګي چې څنګه ته پیدا ده. خو وایي دا د دې پوښتنه به پیدا وي. نو او څوک وایي د هغه باقي خټې نه پیدا ده. نو زه هغه ته داسې ګمراه نه شم ویلی چې هغه وایي چې منها نه مراد هم دغه دی. خو د احادیثو نه دا خو نه معلومېږي، احادیثو نه خو دا نه معلومېږي. پوه شئ په خبره باندې. هغه سورة النساء راواړوئ که نه، سورة النساء. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلقت المرأة من ضلع عوجاء، مسند احمد کی دا روایت دے. ان المرأة خلقت من ضلع، خبر باندې پوه نه شوې؟ دا پکې دی، خو من ضلع آدم پکې نشته. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دے. المرأة ګوره بخاری تا تماوی دا من د دې د تبعیض د پاره نه دی. بخاری روایت دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمائی المرأة کالضلع، المرأة کالضلع، ښځه د چا په شانتې ده؟ د پختې په شانتې ده. ان اقمتها کسرتها، نو کتی سمې نو ماته به کی، نو ماتیږي سمیږي. خو په دې معنا باندې کې کته وې زه د ژبه سمومه نو بیا به څه کوي او داسې، نو دا به بیا نه کوي، بیا به د دې معنا ده چې بیا پرېږدې، نو بیا پرېږده، نو بس خبره به ختم شي. دا خبره نشي کېدی. ته به دې سره دا کې، او د دې معنا دا ده چې ته به د دې په دې خبرو باندې په دې سختو. حضرت ابو عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل یو سړي شکایت لراغی، د خپلې ښځې شکایت یې کوو. خبره باندې پوه شئ؟ د نبي علیه السلام په زمانه کې یو ځل ښځې راغلې، سړي راغله، و یا رسول الله زائرنا النساء، د خدای پیغمبره ښځې ډېرې زیاتې غورېږي، یا پته زائرنا، دا ډېرې زړورې شوې، لکه چې هغوی خو جاهلیت لیدلی و که نه، چې دوی خو به خبرې نه شوې کولی.
نو بیا به یا رسول الله زائرنا النساء اسلام خبر رااله نو خزه ډېر زیات زړه ورشو اوس خبرې کوي مونږ ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بس داسې گزاره ورسره کوي کنه گزاره ورسره کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له سړی راغی نو دروازه کې ودرېده چې شکایت ته د خپلې ښځې کوي. هلته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ښځې سګردان شروع کړی او هغه ورته غلی ولاړو. نو سړی روان شو چې روان شو نو حضرت عمر رضی الله عنه پوه شو دروازه چا ډبولې وه پته یې ونه لګېد. نو راووت پسې ویې لکه دلته راشه څه مسله وه؟ وایي بس مسله حل شوه. وی نه نو څه خبره وه؟ وی بس چې کوم شکایت د زه راغلی وم نو هغه حضرت عمر رضی الله ته وی ګوره وی دا ښځې زمونږ له دا بچي مونږ له سنبالئ دا جامې مونږ له دغه کوي زمونږ د میلمه خدمت کوي زمونږ خدمت کوي. نو وی دا خبرې اوره که نه دې کې څه چل دی؟ دا خبرې واوره نو څه چل به وشي چې تا ته نه وایي نو چا ته به وایي؟ بس تا پر کور کې ناسته ده نو چې تا ته خبرې نه کوي نو چا ته به یې کوي؟ نو دا اوره که نه برداشت کوه دا انجوای کوه. خجیده مطلب شو وانزل لكم من الانعام 8 ازواج او الله تعالی راولېږل تاسو ته من الانعام د څارویو 8 ازواج اته جوړې. ګوره څنګه چې تاسو یې جوړه پیدا کړې نو داسې تاسو له څاروي جوړه پیدا کړې دي او انزل معنا تاسو له رالیږلي دي. مطلب یې دا دی تاسو خو نه دي جوړ کړي خو الله تعالی په خپل قدرت پیدا کړي دي. یخلقکم فی بطون امهاتکم الله تعالی تاسو پیدا کوي فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق یو پیدایش د بل پیدایش نه بعد فی ظلمات ثلاث په دریو تیارو کې. نو درې تیارې خو واضح دي او خېټه ده بل هغه د رحم هغه تیاره ده بل په دې کې خپله مشیمه ده چې دا ماشوم پکې هغه کومه پرده ده چې هغه پکې راځه نه چا وی چې نه ماشوم چې په کومه پرده کې هغه په خپله درې پردې دي چې په جوور نظر ګوري نو هغه په خپله درې پردې دي. دا امبریالوژي ماهرینو دا ویلي دي چې هغه مشیمه په خپله هم درې پردې دي. مطلب یې دا دی چې په دې تیاره کې دننه ورځ په ورځ چې په هغه ماشوم کې کوم تخلیقات کېږي او په هغې کې کومه رغونه کېږي او څه کېږي او د څه نه څه جوړېږي د یو خلقا من بعد خلق د یو حالت نه بل حالت ته ځي په دغه تیاره کې دا څوک کوي؟ دا په خپله کېږي که دا ته کوي که دا بل څوک کوي؟ نو دا یخلقکم الله تعالی تاسو پیدا کوي فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق یو پیدایش د بل پیدایش نه بعد دا طبقا عن طبق فی ظلمات ثلاث په دریو تیارو کې ذالکم الله دا کارونه چې کوي تاسو ته وایم الله تعالی دی ربکم ستاسو رب دی له الملک د دپاره د حکومت او اختیارات چې رب هغه دی نو مالک هم هغه دی لا اله الا هو دا الله نه بغیر بل معبود نشته. نو چې رب هغه دی او مالک هغه دی نو عبادت هم د هغه په کار دی نو لا اله الا هو نشته بل معبود مگر دغه الله پاک دی. نو ته د بل چا عبادت سره کوې بل څوک داسې مالک شته بل څوک داسې رب او خالق شته چې دا کارونه وکړي؟ نو دا درې واړه خبره یو بل سره تړلي دي. فانا تصرفون نو تاسو کوم طرف ته اړولی کېدی شئ؟ ګوره چې هغه اړول چې څوک کوي د هغې تذکره یې ونه کړه خو چې هغه چې څوک اړولی کېږي هغه ته وایي نو ته سړه لړون دی چې په هغه پسې روان یې خو هسې هم نه قلاریږي هغه خو ځان له څه مطلب دی هغه خو په وازونو او نصیحتونو نه دی هغه خو دا قصد او اراده کړی دی چې زه به څوک ځان له ملګري پیدا کوم نه خو نه اوري هغه ښه شعوري طور باندې په کفر باندې مطمئن دی خو په تاسې چل شوی دی چې ته د هغه په جال کې راځې او د هغه پرې چل ول نه متاثر کېږي. فانا تصرفون نو تاسو کوم طرف ته اړولی کېدی شئ؟ هغه اړونکي ته نه وایي ځکه چې هغه خو هسې د هغه په زړه مهر لګېدلی دی که خو چې هغه چې څوک اړولی کېږي هغه ته وایي نو ته چېرته ځې هغه خپل مطلب راغستی دی. ان تکفرو که چېرته تاسو انکار وکړئ ټول خلک کافران شئ فإن الله غني عنکم بېشکه الله تعالی بې حاجته دی ستاسو نه الله تعالی ته ستاسو حاجت نشته. ایو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ستاسو انسانان ستاسو پیریان اول آخر په یو ټول که اشقا رجلن د ټولو نه یو بدبخته انسان چې څومره یي که نه په ټولو انسانانو کې د ټولو نه بدبخته دا ټول د هغه په شانتې شی نو د الله تعالی په خدای کې دومره ذره فرق نشي راوستی. او که تاسو اول او آخر او لوی واړه او انسانان او پیریان دا ټول د ټولو نه بهترین انسان چې څنګه یي د هغه په شانتې شی نو بیا هم د الله تعالی په خدای کې فرق نشي راوستی.
دا الله تعالی وي تاسو له تیارو مدار سو د تاسو د پاره دا وې مدا پیغمبران تاسو له درلېګم د تاسو د فائدې د پاره درلېګم دا هدایت او دا پابندې تاسو د نصیحتونه او ازونه تاسو د فائدې د پاره کوم ان تکفروا کچرت تاسو کافر شئ فإن الله غنی عنکم نو الله تعالی تاسو نقصان نشته ځکه الله تعالی به حاجت لري تاسو نه نو بیا چې به حاجت دی او غنی دی نو بیا زمونږ د دیواز او نصیحت او زمونږ د تربیت د پاره د دومره پیغمبران او د کتابونه او د دومره نصیحتونه دا څنګه را لېږي دا ذکر را لېږي چې مهربانه دی کنه ولا يرضى لعباده الكفر او نه خو الله تعالی د خپل بندگانو د پاره کفر د خپل بندگانو د پاره کفر خو خینه ګوره دلته دوه مسلې جدا جدا دي یو د الله تعالی اراده ده نو الله تعالی دا اراده نه کړي چې ټول خلق د مؤمنان شي که اراده کړي وي ټول مؤمنان شي نو بیا خو د الله تعالی د اراده نه مخالفت نه کیږي الله تعالی چې اراده وکړي او کار خو بس بیا خو کیږي نو بیا خو هغه بلار کې سر رکاوټ نه نو دا اراده الله تعالی نه کړي ځکه چې ستا ازمایش او ستا امتحان مطلوب دی نو د اراده له کولو مطلب خدای لري چې سړی طالب لا پیپرم پلاس کې ورکې بیا وته راځم مړ ستاده لپاره به زولي کما نو بیا دله سره ورکې هو ته لیکه کنه بیا دې سره کې نه ولې نو مطلب دا دی چې دا اراده نه کړې چې ته خامخاسم بلکې ته اختیار درکړې چې سمې ها خوخه دا خدای دې در باندې لازمه کړې نه ده چې خامخابت دا دغه اراده نه لري ته خامخا نیک شي کله اراده وي چې ته خامخا نیک شي نو بیا به ته بد کېدې شوې نو خدای خوخه ده چې ته دې نیک شي دا خوخه ده او ستا خوخه ته پرېخه ده او تا ته وایي زمام دا خوخه ده چې ته نیک شې نو خبرې ځکه چې ته نعمتونو ته شې ته خوشحالو ته شې چې ته په تکلیف کې کېږې نو دا زما نه ده خوښه او چې ته په آرام کې ته په سکون کې ته په خوشحالۍ کې په نعمتونو کې نو دا مې خوښه ده خجی ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالی نه خوشاليږي د خپل بندگانو په کفر باندې وان تشکروا کتا شکر وکې نو يرضه لكم بیا الله تعالی در خوشاليږي په باندې ګوره د کفر باندې نه خوشاليږي او په شکر خوشاليږي تا ته ما ویلو کنه چې د کفر په مقابله کې سره وړو شکر یعنی مؤمن شاکر وي مؤمن صحیح شکر گزاري او چې کوم سره شکر گزاري نو به ایمان لار بیا مومي او چې کوم سره ناشکر دی نو هغه ایمان لار نشي مونته وان تشکروا او کتا سود الله تعالی شکر ادا کې مطلب دا دی دا ومنه چې دار سود الله تعالی له طرف نه دی بیا کم از کم د الله تعالی د نعمتونو دا ناشکری وکوي چې د الله تعالی باندې اعتراض کې ها او د الله تعالی د خبره مخالفت کې دا ناشکری ده کنه مخله ولا راځي لکه شیطان چې مخله راغی ولا تزر وازره وزر اخرى او نه بوړي او بوجړون کې بوج د بل یو تن مطلب دا دی اوس دې ته ګوره کنه دا آیاتونه د مخکې آیاتونو سره څنګه لګي د دې سره دا شي لګي وایا چې فانا تصرفون تاسو کوم طرف ته اړولې کیږي مطلب دا دی چې څوک دي چې تاسو دا قسم لارې نه اړئ نو الله تعالی وایي چې ته خو سترګې لارې نو ته ولې اړې اوس که ته دا خیال کوي چې د زه واړولم نو زما بوج به دی وړي چې د زه واړولم نو زما ذمہ داري خو په ده شوه نو الله تعالی وایي ولا تزر وازره وزر اخرى نه ته به خپل بوج په خپله وړې ولا تزر وازره وزر اخرى وزر بوج ته وي وزیرم د دین اغسته شوی دی وزیر معنا دا چې د چا وزیر نو دغه بوج په خو په حکومت کې یو وزیرو دا ود د وزیرانو ټول دومره پوجونه دي چې دا ټول وزیران چا راجمع کړو سم وزیر آباد به جوړ شي ها کله ټول وزیران د راجمع کړو یو پاکستان دا نو یو وزیر آباد کله به جوړ شي ولا تزر وازره وزر اخرى او بوج بنوړي یو بوجړون کې بوج د بل یو تن ثم الى ربكم مرجعكم بیا بستاسو رب تاسو واپسي فينبئكم بما كنتم تعملون تاسو به خبر کی دا غسنه چې تاسو عمل کو خبر بم کی ته ته اوس خبر نه ته عمل کې او دا مخکې ها اگے دوړو پیچھے چھوڑو ها او دا موږ یو استاد هغه چې کوم نالایق شاګرد بل چې نالایق ونه تاسو کو کنه ناغه به تیریږي او بېږي ها ویسه تیریږي او هیریږي وی تیریږي او هیریږي او د سین پشان بېږي او پټکی نه پويږي خبره پوه شئ ها تیریږي او هیریږي او د سین پشان بېږي او پټکی نه پويږي نو دې تیریږي او هیریږي نو الله تعالی و هیریږي نه تا نه هیر دي خو ما نه دی احصاه الله ونسوه دنه هیر دی والله وای ما ته یاد دي
فینبئکم بما کنتم تعملون، تاسو به خبر کې دا غسونه چې تاسو څنګه عملونه کول. انه علیم بذات الصدور، بشک الله تعالی پوی دی په سبانه چې په سینو کې دی بذات الصدور. دا ذات پکې لفظ همیشه وي، مطلب دا دی چې د سینو په دې دنه یخ کې چې صدیق نه چې کله کله تا تم ډیر زیات احساس نه کیږي، خو ستا په دې زړه کې یو خبر راسي او ترک راشي او تیر شي او ته ته خبر هم نشي، دا غینم الله تعالی خبر دی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. مخکې دا ویلیو چې الله تعالی ولا يرضى لعباده الكفر، الله تعالی د خپل بندگانو لپاره کفر نه خوښوي. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، که شکر وباسئ نو دا دله خوښوي. اوس د دې کفر خبره کوي چې کافر انسان ناشکر دی. هلته ویلیو کفر او شکر په یو بل سره په مقابله کې دي. او د دې مثال وایي وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، او چې کله ورسېږي انسان ته، یعنی د کافر انسان ته ضرٌ تکلیف، د کافر انسان، دا کافر ناشکر دی. هلته تاسو وایي چې ځینې کافران به داسې چې هغه به وایي چې او مال خدای دا نعمتونه راکړي دي، خو چې د هغې باوجود هم دی کافر دی نو دی شکرګزار نه دی. خیر دی که دی په خولې شکر وایي، شکرګزار به دی هله جوړېږي چې دی مؤمن شي، چې مؤمن شوی نه دی نو دی شکرګزار نه دی، نو دی کافر دی. خیر دی که په خولې شکر وایي. نو د هغې مثال وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، چې کله ورسېږي داسې کافر انسان ته، ناشکر انسان ته، ضرٌ څه تکلیف، نو دعا ربه، دی بیا دعاګانې غواړي او آوازونه کوي او چغې وباسي خپل رب ته، منیبا الیه، او زړه متوجه الله تعالی طرف ته، په دوړنه الله تعالی طرف ته متوجه. ثم اذا خوله نعمت منه، بیا چې کله الله تعالی دله ورکړي یو نعمت د خپل طرف نه، نو نسیا، نو د نه یېري ما هغه خپل تکلیف کان یدعو الیه من قبلو، چې د به الله تعالی نه دعا غوښتله د هغه تکلیف د لرې کولو دپاره د دې نه مخکې. وجعل لله اندادا، او دی بیا ګرځوي د الله تعالی دپاره شریکان. بچ یا مشکل ختم شي. زمونږ یو ملګری دی، نو هغه انګلینډ کې هغه هم پاتې شوی دی. نو هغه وایي ما په دوکان کې به کار کوم، نو هلته یو بوډۍ ښځه وه، بیا بوډۍ ښځه وه، نو هغه به کله کله زما خواله راله، وایي ما ته به وایي چې اسلام ډېر ښه دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم زبردسته لیډر دی او زبردسته. نو وایي ما به په دوکان کې چې ته څه مزېدار غوندې څیزونه میزونه، څه ډوډۍ، یو څه بل څه که نه دغه مغه څیزونه به پاتې وو د خوراک مراک، وایي دا به مې وله ورکړو. وایي دا به ډېره خوشحاله شوه. ما ته به وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم د ګریټ، محمد غټ سړی دی، غټ سړی، او اسلام ډېر زبردست دین دی. او دا وی بیا بل ورځ به بیا چې مې ولیدله، وی بیا به داسې لاړه، وی ما به ورته هله و های وکړو، وی زه په لار روانه وم، غږ به یې نه کوم. وی بیا یو ځل بل داسې شوه، بل ځل به دا، وی بیا ما ورته یو ځل داسې ووایي چې دا ته کله کله داسې که نه داسې ښه په طبیعت کې او کله داسې چروت دې خراب وي. وی زه دلته دغه له ځم، هغه د جوارۍ هغه ځای نه یم، جوارګر. نو دا بیا ما ته پته ولګېده چې کله به یې جواري ګټلې وه، نو بیا به زما په دې خوا روانه وم. خبره باندې پوه شوې، دې خوا به یې کتلم نه، خو چې جواري به یې کله وبېلله او بیا به ورسره ډوډۍ پیسې نه وي، نو بیا به زما خوا ته راغله، وایي محمد ډېر لوی سړی و صلی الله علیه وسلم او اسلام ډېر زبردسته دین دی. زه مې بیا وروسته پوه شم چې ښه دا چل دی. خبره باندې پوه نه شوې. د لیونۍ حاجت پوره شوه، په لاره ځي او په ګټو ولي زیارتونه، حاجت یې پوره شي نو بیا خدای او رسول ورته نه دي یاد، او چې حاجت یې نو بیا محمد صلی الله علیه وسلم ډېر غټ سړی و. یاره دا داسې هوښیاران دي. دا پکې هغه داسې بوډۍ وه چې دا پکې هغه بوډۍ وه، دا ډېر وران دي. دا په پلار 5 روپۍ نه لګي او تا له دلته مددونه را لګي، ته څه وایې دا زما د خپل پلار باندې 5 پونډه نه لګي، هغه یې چېرته په ټرالۍ کې کېنولی د بوډاګانو هاسټل ته یې بوځي، او ته د پلار نه خوږې چې تا له مدد درکوي. لږ د عقل په ځای که که نه، دا ته څه وایې دا ماله مدد را کوي، دا ډېر ښه خلک دی، موږ له امداد را کوي. پلار له ولې نه ورکوي، خپلې مور له ولې نه ورکوي، خپل بچي له ولې نه ورکوي. ته ورته د هغه نه ډېر خوږې، دا شکار دپاره کوي. وی بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر گرتا ہے، اردو کی وی بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر گرتا ہے.
خجی دا مطلب شو اذا مس الانسان ضر او چې کله ورسیږي دا چې کافر انسان ته تکلیف نو دعا ربه بیا د الله تعالی نه دعاګانې غواړي او الله تعالی ته فریادونه کوي او زارې کوي منیبا الیه او زړه متوجي الله تعالی ته خدای پاک نو ته مې رب نو بس خدای پاک نو چې چاته وګورې نو ثم اذا خوله نعمت بیا چې الله تعالی دل ورکړي یو نعمت منه د خپل طرف نه نو نسیا نو بیا ير کی ما هغه صورت حال هغه تکلیف کان يدعو الیه چې د برابر دغه تکلیف لري کول ته الله تعالی برابر الله نه به دعا غوښته يدعو چې د الله تعالی نه به دعا غوښته الیه دغه تکلیف لري کول د پاره من قبلو د دین مخ کی او یواز دام نه کوي چې خدای ير کی کنه ناشکری کوي خدای دین بعد بیا بل کارم کوي هغه څه کوي وجعل لله اندادا بیا د الله تعالی د پر شریکان ګوري وای نه مړه مال خدا د داسې چلو کو دا ما باندې د بیره باندې وکړه دا خدا غفلان کی کمال او جمال دار سره کړو چې الله تعالی ولا ورکی بیا وای مال خدا دا راکړو بیا بل چاته وای نو نور خلکو ته بیا دغه تبلیغ کوي بیا خلکو ته بیا دا بیانونه خلکو ته کوي دا خدای پاک مال او غریب کړو ما خدای خو مال یې سم نه راکول دا فلان کړه لرا خجی دا یو خبره چې بلم زین کې کینه وای ځنې خلک دا وای دا دنیا د مغربي دنیا شیطانان خو پکې سلګ نه دي وای چې دا اسلام او د خدای دا تصور چې کوم دی دا د مجبوري ایجاد دی نعوذ بالله دا د مجبوري ایجاد دی وای دا د خدای تصور ولې د خلکو پیدا شو وای ځکه چې مشکل بشو په تکلیف کې بشو نو بل ساسره به نه و نو بیا به چې یاره بس څوک شپکار د چې اوس ماته نو بد نو بیا به بل بیا نو دا به دا نو دا چې د مجبوري دا نو قران دا وایي د مجبوري هغه صورتحال بیا دا شي بیا چې خل حالت پر راشي بیا ير کی نو د خدای دا تصور خو چې دنیا پیدا شوه ده نو دا د دنیا نه غیب شوه نه دی دا د داسې خلکو سره دا تصور چې قران وایي چې هغه سره بادشاہي و هغه سره د دنیا جهان داسې بادشاہي و لکه تا د سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام کې سولستا او د یوسف علیه السلام دی ولستا نو ته دا څنګه بیا ویلې شي چې دا صرف بیا دا صرف د مجبور خلکو تصور پکارو کنه او دا مجبورم د مجبورې په وخت کې تصور پکارو چې مجبور بیا په مشکل نو پس د ټولو نه ډیر زیات په مجبورې کې پیغمبرانو بیا چې پیغمبرانو باندې ښه حالت راغلی نو دا مجبورې د حالت نه بیا د الله د دین خدمت ډیر زیات څنګه کړی چې بیا وته موقع ډیره ملاو شوی دا مجبورې په وخت کې خودونه موقع نه و د خوشاله په وخت کې وته بیا ډیره موقع ملاو شوی دي نو ته دا خبره څنګه کې بیا تاسو به خبره ورسېږي کوم نه راسي حاجی ځکه چې دغه خو پایدار خبره نه ده کنه او پایدار نه ده نو د الله تعالی د توحید خبره پایدار ولې ده په دنیا کې نور نظریه خو زی او راضی بشمار نظریه پیدا شوی ورکم شوی دا یو نظریه ولې پایدار ده بیا ته خو به دا د مجبورۍ خبره د مجبورۍ خبره خو دغه ده چې بیا مجبوری لري شي نو بیا وجعل لله اندادا نو بیا څه کوي کم خلک د مجبورۍ نه خدای ته आवाज کوي आवाज نو بیا سره بیا رستو دا کار وجعل لله اندادا او بیا دې جوړي الله تعالی د پاره شریکان او تربوران ليضل عن سبيله دې د پاره چې خلک گمراه کړي د الله تعالی د لارې نه قل ورته وای تمتع بکفرک قلیلا فائدہ حاصل کې په خپل کفر باندې لگا نو د دې معنی دار چې دا ناشکری کفر دی پوه شئ دلته منزل انسان کې خدای ته کفر خبره نه وکړه نو صرف دا او مسل انسان چې دا انسان چې کوم کافر انسان دی نو دا ځکه کافر انسان دی چې ده ناشکر ده او په سخت کې الله تعالی تاواز کوي او دعا کوي او چې پراته کې شنو بیا سن کوي بیا د الله تعالی خبرې یې کوي او بیا شرک کوي او خلق گمراه کوي د الله تعالی د لارې نه قل ورته وای تمتع بکفرک قلیلا فائدہ حاصل کا مزه کا او خپل کفر باندې لګي په دې کفر دې لګي مزه او کوي او سوروي او انک من اصحاب النار بشکته د دوزخیانو نه ته سنای دا حجاج ابن یوسف نو حجاج ابن یوسف د یو طریقه دا و دا ډېر بدمعاش او ډېر غونډا او ډېر جاهل او ډېر ظالم انسان نو د بدمعاشۍ یو طریقه دا هم وه چې دله به څوک سړی راغی او ده ته به یې ووي نو ده به یې تپوس وکړو وایي چې ته حافظ قرآن یې نو چې هغه به وایي او زه حافظ قرآن یم نو د حافظ قرآن کې چې د چا قرآن مجید ډېر زیات یو خو دا نه سړي ښه مطلب کلک یاد کړی او ښه شعوري طور خو عام حفاظ چې کوي نو هغې ریورس ګیرز نه لګي چې ته ورته دې نه شاته وایه نو شاته ویل ورته ګران وي
نو د بدا چل کو د ته پکې دا کمزوري معلومه و په حافظانو کې چې د حافظانو ته وایي شاته تی وایا ادینه مخکې سدي نو هغه به نه ورځي نو هر چا نه به دا تپوس کوو نو بس قدرتي او زر خدای شرماونو په دې باندې او سړی راغی هغه نه تپوس کو هغه ته وایي چې تاسو څه کار کوي هغه وایي زه خو دا کوم مدد نو بیا قرآن دی یاد دی بیا قرآن مې یاد دی حافظ قرآن وزواي امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه الذين مخسدي هغه يقول تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار هغه جلک دا شیخ الفما چسپان خبره باندې پوښ هغه ته شیدو وی کنه تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار مخي هو دا دی کنه قل تمتع بكفرك قليلا د خپل کفر نه لګي مزه والا او انك من اصحاب النار تسي هغه ویل کدا شیخ لو چې په ما چ سپانیږي نو د دې نه پسې بیا چانه تاسو نه کاوه به چانه تاسو نه کوي چې د دې نه مخکې سړي هغه ویل چې ته مخکې اوس په ما پسې راځي سپارش لکه دا چې اوس په ما پسې راځي سپارش قل تمتع بكفرك قليلا ورته وایا پیدا حاصل کا مزه والا د خپل کفر نه لګي انك من اصحاب النار بشکت جهنمی امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما اوس ګوره یو هغه انسان دی ناشکرا چې څه کوي چې تکلیف پیراشي نو الله ته دعاګانې کوي او د تکلیف په نه نو بیا خدای ير کی او یو هغه انسان دی چې تکلیف بي او کني که حالت او که بد حالت نو هغه از خود بغیر د سبب خارجي سبب نه څه کوي الله تعالی طرف ته متوجه دی او په داسې حالت کې متوجه دی چې د خلکو په مخ کې نه دی یوازې امن هو قانت نو آیا دغه انسان دغه صحیح انسان دی چې دا تا ته مخکې ذکر شو او که هغه څوک وقانت چې دی د الله تعالی ته عاجزي کوونکی دی او بندګي کوونکی دی انا الليل د وختونو په وختونو د شپې کې ساجدن په سجده باندې دی وقائما ولاړ دی د الله تعالی په بندګۍ کې نو ساجدن په سجده شو او قائما چې ولاړ شو نو کله به سجده او کله به ولاړی نو دا معنا هم د چې کله به قیام او کله به قعده او کله به رکوع او دا معنا هم دا چې ساجدا وقائما ولا سجده دی د شپې په سجدم کوي او وقایما او د الله تعالی د دین دغه د به لپاره ولاړم دی پیرم کوي جنگم کوي جهادم کوي سجده او قیام دواړه خو که فرض کدلته د قیام نه مراد هم د منځ قیام شي نو مطلب دا نه دی چې جهاد نه کوي هغه ته درست خبره کومه خدا خود دې سړی په مقابله کې وایي کنه چې و اذا مس الانسان ضر چې دا کافر انسان داسې دی چې په د تکلیف راشي نو د الله خدای وته یاد شي او د تکلیف لاړ شي نو بیا ته خدای ير شي خود دې په مقابل کې چې کوم شاکر او مؤمن دی هغه داسې نه دی هغه داسې دی چې هغه از خود بغیر د تکلیف نه بغیر د مشکل نه هغه از خود د خپل زړه د داعینا او د خپل زړه د اخلاص نه هغه د الله تعالی بندګۍ ته ولاړ دی چا پروا نه ساتي که څوک ویني او که څوک نه ویني خو هغه ولاړ دی د شپې څه کوي الله تعالی عبادت او بندگی کوي دا مطلب دی ساجدا وقائما چې په سجدې په حالت کې دی او د قیام په حالت کې دی يحذر الاخرته د اخرت نه یریږي ويرجو رحمت ربه او تمساتی د رحمت در رب خپل قل ورته وایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي کسان چې پوهیږي او کسان چې نه پوهیږي انما يتذكر اولو الالباب بشک نصیحت خبلې خوندان د عقلونو اوس دلته بیا ګوره ساجد وقائما يحذر الاخرته سجده کوي او قیام کوي الله تعالی ته او پدا په سبب بنیاد باندې کوي نو دا يحذر الاخرته د اخرت نه یریږي اخرت کې چې کومي حساب کتاب دی د قیامت ورځ دا نو داغه حول او داغه روبو داغه حساب کتاب نه یریږي د یری ورځ دا او يرجو رحمت ربه او تمساتی د رحمت در رب خپل امام رازی دلته خسته نکته لیکي کړه امام رازی دلته نکته لیکلې دا وایي زبردست خبره ده په دې آیت کې ښه څنګه وای ګوره چې د حذر خبره رااله د خوف او د یری خبره رااله نو هغه سره د آخرت خبره شوه د آخرت سره د دې یری خبره وتړله چې آخرت نه یره پکار ده او ويرجو رحمت ربه او د رجاء او د امید سره د رب دا ذکر کو مطلب دا دی چې د رب تصور کې نو د رب دا تصور او د معرفت دا څه دی چې سړی ته د یری په نسبت باندې دا رجاء او دا امید ډیر زیات غالب راځي خبره ورسېږي کوم نه رسېږي مطلب دا دی چې د الله تعالی صفات د الله تعالی څومره صفات دي
حاجی څومره اسماء حسنا دي تقریبا چې ټول خلکو را جمع کړي دي نو 128 اسماء حسنا دي د الله تعالی په یو حدیث کې خو یو کم سل راغلي دي کنه پر دې نه علاوه نورم دي بشماره نو هغه سدي ټول چې را جمع کې مفردات او مرکبات خبره پوه شوي نو دا ټول راځي سو 128 مولانا قاضی محمد سلمان منصور پوری په دې باندې اسماء حسنا باندې او رساله لیکلې دا او ګوره اردو کې راته وایم مولانا مودودیم چرتا چارا جمع کړی د اسماء حسنا نو آغا د مولانا رساله یو زمونږ دوست دی محترم پوه شو په خبره اسلام آباد کې د دې شریعه اپیلیټ بنچ یو ممبر دی ډاکټر محمد الغزالی دا ډاکټر محمود احمد غازی رور دی رحمه الله نو هغه یو رساله لیکلې ده اسماء حسنا دا درې په دې اردو کې وړې وړې رسالې دي نو دا خامخا وګوره په دې باندې پوه شوې چې تا ته د الله تعالی معرفت حاصل شي نو د الله تعالی معرفت چې چاته حاصلېږي که نه د الله تعالی د اسماء حسنا په ذریعه نو د دې معرفت په نتیجه کې د الله تعالی د یرې سره سره امید راځي خو هغه امید په دې یره غالبي داسې نه چې امید نه وي یره نه وي داسې نه وایم چې یره نه وي خدا یری په باندې د الله تعالی د رحمت نه د امید نه ده دا په سړی باندې غالب بیا او دغه نقطه دلته امام رازی وایي چې ګوره د آخرت سره د خوف خبره وکړه او د الله تعالی د رب د لفظ سره د نوم د رب سره سم ویل ويرجو رحمت ربه نو مطلب دا دی چې د الله تعالی په صفاتو په علم باندې چې سړی علم حاصلوي نو په خوف په مقابله کې بیا رجا او امید سره راځي دا په غالب راځي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ورته وای ولې برابر دي کسان چې پويږي او کسان چې نه پويږي نو دلته د علم نه مراد څه دی دلته مراد ای بي سي علم نه دی مراد دلته هغه علم مراد دی چې تا د خدای معرفت ته حاصل کی د آخرت معرفت درته حاصل کی دلته هغه را مراد دی چې قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره چې د آخرت یره د ستا په زړه کې پیدا کی نو هغه معرفت هغه د الله تعالی د صفات او علم دی د الله تعالی د احکام او علم دی دا بل علم دی راځي نه چې دې ته علم نه وایم دا د علم وایم دا علم نه دی علم دی حکم علم چې دلته مراد دی نو هغه دا دی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دا چې سړی چې د جادو علم د چا سره یو د جادو علم سره نه هم دواړه برابر نه دي تاسو ته علم دی چې فرعون سره نه د جادو علم او نه د دین علم اړو په دې پوه نه شو چې د موسی عليه السلام او د جادوګرانو چې دا سوکړه دا سو اپه پوه نه شو دا شي چلو شو بس هغه صرف دمکی ورکړه وي خطا شو ساده شو زه به مس برابر کوم دا سره په دې پوه نه او هغه جادوګران چې جادوګرانو هغه سره د دین علم نه او د جادو علم ور سره خو هغه د جادو علم والا جادوګران چې دی هغه چې په دې پوه شو چې دا خو معجزه ده زمونږ د جادو دی دا خو ښکاره معجزه ده دا او جادو نه دی نو هغه فورا په شیده پرېوتل نو دا چې د جادو علم چې کوم دی که نه هم یعلمون والذین لا یعلمون هغه هم برابر نه دي دواړه ځکه چې فرعون سره د جادو علم نو د دنیا د نور علوم د ساینس علوم او دا خو به خود داسي خو مطلب مې دا نه دی چې دې ته علم نه وایم مطلب مې دا دی چې دې ځای کې دا مراد نه دی دې ځای کې دا مراد دی سیاق و سباق ته ګوره قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او دا يعلمون او لا يعلمون دلته په دې باندې منطبق کنه په دې آیاتونو باندې خبره باندې پوه شئ کنه ترجمه خو پار ځای کې کیږي کنه خو ته دې ته سوچ کې وځه دلته د قران خبره باندې تا د قران سره داسې اٹیچمنت او داسې ربط را پیدا کیږي چې ته بیا ګورې د قران سره دا زړه دې وسره لګي بیا نو دا د الذين يعلمون والذين لا يعلمون ګوره دلته کې علم هم دی او دلته عمل هم دی واذا مس الانسان ضر دعا ربه دا لا يعلمون دي او دا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه دا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه علم شو او دا قانت آناء الليل ساجدا وقائما عمل شو تاسو به خبره پوه شئ نو دا علم او عمل دا وایا چې دا علم او عمل دی چې دا رهبان الليل هم دي او فرسان النهار هم دي یوازې دا نه دی یوازې دا عمل نه دی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب علم او نه علم
یعنی هغه علم چې د هغه علم مطابق عملی او هغه علم چې هغه نه علمي او نه د هغه مطابق عملی او ته تاسو دا علم دی فرحوا بما عندهم من العلم د پیغمبر د علم په مقابله کې ته پیش کېم دا خو علم نه دی په خوا په زمانه کې داسې خلک وو چې هغې ته پیغمبران لاړو نو هغې به ورته وایي چې دا میانو ته داسې خبرې کوي دا د جاهلانو دی بنډو منډول بې تعلیمو خلکو ته دا خبره کوي مونږ خو اهل علم یو فرحو بما قرآن د هغې په باره کې تذکره کوي چې کله ورته حق او دین راغی نو فرحو بما عندهم من العلم دې سره هم څه علم په هغې خوشحال نه مړه مونږ پوهېږو نو ته څه پوهېږې ستاسو علم دی د الله د مقابله کې استاد علم نشته د الله د علم مقابله کې استاد علم څه حیثیت نشته خجی دا مطلب شو دویمه خبره ده چې د دې نه رستو د آیاتونو ته ګورئ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تعلق د مخکې آیاتونو سره هم دی او د ورپسې آیاتونو سره هم دی نو یوازې دا مه وایه چې ته قانت آناء الليل ساجدا وقایما چې صرف د شپې په تهجد ولاړې نو بس دا علم دی وایي دغه علم دی که نه او چې دا ورسره نه دغه نه دا علم دی او د دې نه بعد بیا انما یتذکر اولو الالباب نصیحت خاوندان د عقل خبلې نو بیا ورپسې وروستو څه وایي بیا ورپسې قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه وارض الله واسعه بیا د هجرت خبره ولې کوي بیا جی نو علم عمل یوازې دغه نه دی چې د شپې ولاړ دی تهجد کوي عمل دام دی چې د وروستې پسې وي چې وارض الله واسعه وطن پرېږده هجرت وکړه هجرت سړی څنګه کوي چې سړی د دنیا کې داسې ژوند تېروي چې د چا په کار کې کار نه لري او په ګوټ کې ناست دی هغه ته د هجرت ضرورت څه لري هغه څوک نه تنګوي د هجرت ضرورت خو هغه چاته پېښېږي چې هغه د دنیا په اجتماعي معاملاتو کې کار لري نو پته ولګېده چې علم او نه علم د دې تعلق یوازې د تهجد او د نه تهجد سره نه دی دا خو پکې دی او دی چې قرآن وایي خو دی که نه دی نه انکار خو نه کېږي خو یوازې دا چې ته وایې چې نه د علم تقاضا صرف دا ده چې د شپې به د عبادتونه کوې بس دا یې تقاضا ده نو ما یې دا وروستنی پسې چې خدای پاک وایي چې وارض الله واسعه هجرت وکړه نو دا څه وایي دا د کوم شي تقاضا ده دا د علم تقاضا ده که نه ده نو دا چې د صحابو د پیغمبرانو هجرتونه کړي دا د علم تقاضا وه که دا د بل شي تقاضا وه دا علم وکړه دا به علمي وه نو ته ولې دا پر یو خبره کې منحصر کوې زه خو دا پر یو خبره کې نه منحصر کوم ما په یو درس کې د علامه اقبال نم ګیله کړې وه بیا ملګري خفه شو وایي نه نه اقبال ما اقبال خو لوی سړی دی که نه نو د هغه نه چې ته ګیله کوې خو په خلکو ښه نه لګي نو اقبال وایي چې یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یہ مذہب مردان حق آگاہ و خدا جو اور وہ مذہب ملا و جماعتات و نباتات یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل چې څومره د الله تعالی د دنیا وسیع ده نه پاره ځای کې الله اکبر وایه چې ټولې دنیا نه جومات جوړو زما پیغمبر ویلي ټوله دنیا ځمکه جومات دی ته پکې څنګه خپله خدایي کې یو دا مجاهدانه کردار دی او یا خاک کی تسبیح یا خاک کی آغوش میں تسبیح مسلسل او یا په خاورو کې په ځمکه باندې د سرې خو دی او سبحان ربي الاعلی په مخه وی ټوله شپه نو وایي دا څه شی دی وایي وہ مذهب مردان حق آگاه خدا جو دا د هغه خلکو مذهب دی دا چې په ټوله دنیا کې د الله اکبر خبره کوي چې هغه د حق نه خبرې او د خدای طالبي د خدای غوښتونکی د الله تعالی د حق څه شي طلبګاری او یہ مذهب ملا و جمادات و نباتات او دا د هغه ملا صاحب مذهب دی چې دنیا نه خبر نه دی او دا د جمادات او د نباتاتو مذهب دی چې هغه حق هو نه وي نو بل به څه ووایي او نور څه نشي کولی نو دا ما مطلب دا دی چې ما په دې وجه ووایي چې دا یا چې پکې دی چې دا د تقسیم وکړي دا د هغه دی او دا د ده دی نو زه دا تقسیم نه غواړم دا تقسیم زما خوښ نه دی که دې کې دا مطلب وي نو دا تقسیم زما خوښ نه دی زه وایم دا دواړه یو شی دی مومن چې کوم دی چې کوم سړی په وسعت افلاک کې تکبیر مسلسل وایي که نه اب هم تهجد کوي اب هم خدای طرف ته راګرځي داسې نه چې تهجد دپاره به ځان دخله کړي او د هغې دپاره به ځان دخله کړي صحابه کرامو کې دا تقسیم نه و چې څه صحابه کرام به تهجدونه کوي او څه به جهادونه کوي نه چا جهادونه کول هغوی تهجدونه هم کول او چا چې تهجدونه کول هغوی جهادونه هم کول قرآن خدا وایي که مجاهد چاته وایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. مومن نے اذان اغست تیرے سبقی نفس قتال و جهاد بکی دا مجاہد سوک دے دا مجاہد بیارت صفات بیانی وی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. دا مجاہدین دی توبه به وباسي عبادتونه بکي منځونه بکي د الله تعالی د شریعت او د دین تحفظ بکي دا مجاهدین دي. مجاهد خدا کا کسته مجاهد یوازې دې ته خو نه وي ټوپکه په وګي خو دی او سترګې سری کړې دی او چې بس مثلا ډز پیژني دا مجاهد نه دی. مجاهد خدا ته وایي د اعلی کلمت الله د پاره کې دا خوینه په ځان کې پیدا کړی. نو ته پکې دا دوی ولې وې دا مطلب دا و چې ما اقبال رحمت الله علیه نه دا ګیله پدې کړي و چې دې الفاظ نو دا معلومیږي چې ته یا دا د مولا مذهب دی او دغه د مجاهد مذهب دی. نو دې باندې ما ګیله کړې و دا مې نه دی ویلي چې کنه ها او کته وې چې دې دواړه مطلب دا چې نه دا ټیک دي دا دواړه په خپل ځای نو بد دا په دې الفاظو کې بیا تاسو کټ کوټو کړی دا چې دا مطلب ته دا نه راوځي خبره باندې ونه رسېږي. که داسې مطلب دی جوړیږي چې دا یو جدا مذهب دی او دا بل جدا دا مذهب ملا او جمادات او نباتات دی نو ما په دې باندې خبره کړې ده تاسو په خبره ونه رسېدئ. خجي انما يتذكر اولو الالباب قل یا عباد الذین آمنوا اے پیغمبر دے خلقو تا زمارا طرف نو آیا چھ اے زما بندگانو چھ ایمان را وڑے دے اتقو ربکم دخپل رب نو یریگے دخپل رب نو یریگے. اس خلقو دا تقوی مانا دا فرائض و پابندی کوي دا حرام و نزان ساتے. دلتا دا علم الکلام یو مسئلہ معلوم شوا یا عباد الذین آمنوا اتقو ربکم تو چھ تقوی پچا کے نہ یو ایمان پکی نو مطلب دا دی چې د فرایض پابندي چې نه کوي او ایمان پکې نو بیا به مؤمن خو یې کنه. نو بد دا خبره که چې معتزله او خوارج وایي چې یا مرتکب د ګناه کبیره کافر دی او یا نه مؤمن دی او نه مسلمان دی. او دا آیات خو وایي چې یا عباد الذین آمنو دغه الذین آمنو تاسو مؤمنان یې خو اتقوا ربکم او د خپل رب نه ویریږئ د حرام او د حلال فرق کوئ د فرایض پابندي هم کوئ حرام او نه ځان هم ساتئ. نو اتقوا ربکم نه مخکې متعال الذین آمنو وی کنه نو پته ولګی چې د کبیره ګناه په وجه باندې مسوک د ایمان نه وباسي. للذین احسنوا دا خلق د پاره چې خکارونه وکي فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه خبد لبی په آخرت کې چې په دې دنیا کې خکارونه کوي نو الته بوله خبد لملاویږي نه چې دلته خکې الته بخي بد د دې د عمل الته کې په بل شکل کې برا پیدا کیږي بد نور څه وجه نشته خو د دې عمل شکل به بدل شي. او چا دا ویل دي چې الذين احسنوا دا کسانو د پاره چې کوي نو حسنه فی هذه الدنیا په دې دنیا کې به مغله ملاویږي. نو دا خبره هم ټیک ده ځکه چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نو په دنیا کې حسنه څه ده؟ نو په دنیا کې حسنه یوازې پیسې نه دي. په دنیا کې حسنه اطمینان دی سکون دی د دین خدمت دی ښه عقیده ده ښه کردار دی ښه اخلاق دي. خبره باندې پوه شئ دا حسنه دي کنه او دا نورم حسنه دي دا پکې خوشاله پکې حسنه دي. خجي خ اولادم پکې حسنه ده. وارض الله واسعه نو بیا سوچ راغی چې یرجی ایمان مشتا او تقوا او ښه کارونه هم کو څوک متفریدین څوک متفریدین ماحول هغه څنګه ده دلته خرابانه دنیا را تنګ ده. نو الله وی وارض الله واسعه ده الله تعالی زمکه ډیره زیاته فراخه ده. ارض یعنی ارض نو انګریزي کې وته ته ارض وای کنه نو د پښتو دغه ارض نه د اردو د پښتو د ارض جوړ کنه زمکه ارض ده زمکه څه ده زمکه اسه مرته ده کنه ارض خدا کنه پوهې شي په پښتو زمکه ارض ده. وارض الله واسعه د الله تعالی زمکه ډیره ارض ده. انما يوفى الصابرون اجرهم بشک پورا به ورکړي شي صبر کوونکو تر دې اجر بغیر حساب به حساب. دا ګور دا لوی کمال خبره ده. د هجرت سره صبر ډیر زیاته هم ده ځکه چې مهاجر به صبر کوي نو صبر نه کوي نو بیا بل لار څه ده نو بیا وت الله تعالی وایي چې ګورې چې ته صبر کې نو نور خبره خو بلا نوري خو تا ته چې کوم اجر ملاويږي هغه به حساب وي به حساب اجر. نو بس دا غي بیا ته سوچ کوو چې څوک چې به حساب وي نو څنګه
قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین وامرت لان اکون من المسلمین. قل ورته وایا انی امرت ما ته حکم شوی دی د الله طرفنا چې ان اعبد الله چې بندگی کوم د الله تعالی مخلصا له الدین چې خالص کوونکی الله تعالی در تابعداري زب صرف د الله تعالی بندگی کوم د بل چا نه کومه ما ته حکم دی تو بندې ما و امرت ما ته دام حکم شوی دی لئن نكون اول المسلمین چې اول د مسلمانانو نه یعنی اول د تابعدارونه. نو پیغمبر علیه السلام په دې امت کې چې تاسو نه لکه څوک ته پوښتنه کوي چې دې امت کې اولنې مسلمان څوک دی نو تاسو به ورته څه وایي؟ خلک وایي اول مسلمان څوک دی؟ حضرت خدیجه رضی الله تعالی وایي اول مسلمان نبی علیه السلام دی چې اقرا بسم ربک الذی بنازل شنو اولنې چا ومنه؟ پیغمبر علیه السلام په خپله ومنه. په دې امت کې د ټولو نه اولنې خپل دی. نو پیغمبر خو د مخکې نه مسلمانې خو مطلب دا دی چې اعلان که نه اظهار خجی دا مطلب شو. نو اول به زه منم. دویمه معنا یې دا ده چې لأن اکون اول المسلمین چې تاسو ته کومه خبره کوم چې دا ومنئ نو هغه ما په خپله ټولو نه مخکې منلي. داسې خبره نشته پیغمبر علیه السلام په ژوند کې چې نبی علیه صلات وسلام خلکو ته ویلي چې تاسې وکړئ په خپله یې نه کړي. نه اول یې زه منم وایي اول یې زه کوم اول خو زه منونکی یم. و امرتو ما ته دا حکم شوی دی لأن نکون اول المسلمین چې شم رضا اول د مسلمانانو نه. قل ورته ووایه انی اخاف ان عصیت ربي بېشکه زه یریږم که زه نافرماني وکړم د خپل رب نه نو عذاب یوم عظیم د عذاب د هغې ورځې لوی نه زه نافرماني وکړم ما ته هم سزا به ملاویږي. دا مطلب شو. دلته علماء لکه امام راضي دلته هم نکته ویلې ده قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. وی ګوره د معصیت په نتیجه کې خوف د عذاب خو پکار دی. دا خو لازمه تقاضا ده خو عذاب لازمه تقاضا نه ده ځکه چې عذاب خو الله تعالی معاف کولی هم شي و خوف خو به په تا کې پکار. تاسو په دې نکته ورسېدئ څه وایي انی اخافو زه یریږم ان عصیت ربي که زه نافرماني وکړم د خپل رب عذاب یوم عظیم. د څه نه یریږم؟ د عذاب د لویې ورځې نه یریږم. نو د نافرمانۍ په نتیجه کې د عذاب نه یره خو لازمه ده. دا هر چا له پکار ده چې هغه په دا په ذهن کې کښېنوي چې د نافرمانۍ په نتیجه کې ګوره د عذاب نه یریدل پکار دي. خو دا خو ورسره لازمه ده چې د عذاب نه به خوف کوي خو عذاب ورسره لازم نه دی. ولې؟ ځکه چې عذاب الله تعالی معاف کوي. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله تعالی ټول ګناهونه بخي نو بس یو یې غواړي نو بخي. په توبه خو ټول بخي او بغیر توبې نه چې د شرک نه علاوه وغواړي نو بخي او شرک نه بخي. بس دغه صفا خبره ده. د توبې باندې خو هر څه بخي په وخت چې توبه وباسي. شرک هم بخي بل څه هم بخي. د توبې نه علاوه شرک نه بخي او د شرک نه کم هر څه چې هغه بخي چې کله یې خوښه شي. نو ځکه چې د معصیت سره سزا لازمه نه ده. کله به یې ورکوي کله به یې نه ورکوي خو یره د سزا ورسره لازمه ده. یریږه خامخا. قل الله اعبد مخلصا له دیني ورته ووایه صرف د الله تعالی بندګي کوم چې خالص کوونکی یم الله تعالی در خپل تابعداري. دا خالص او خالص د دې صورت گویا کې موضوع ده بالکل. فاعبدوا ما شئتم من دونه نو بندگی کوي دا هغه چا چې ستاسو خوښوي د الله نه علاوه. دې کې دننه ډېرې زیاتې مسلې دي په دې فاعبدوا ما شئتم کې. نو دا به بیا سبا شي انشاءالله. واخر دعوانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة